بیا چې الله تعالی انسان له دا زندگی ورکړې ده نو دا یو لوی انعام دی د الله تعالی. دا نه چې رب راله زندگی راکا بس ځان نه د پیسو مشین جوړ کا، ځان په دنیا کې غافل کا. یو کس راته خبره کوله بهر پاتې کېدو چرته امریکا کې او لندن کې و، هغه وایي ډېرې زیاتې روپۍ مې بچو له ګټلې وې، خو داسې ژوندو چې زه به ووتم بس ما وې یاره بچو له سهولت دپاره پیسه وګټه، نو بچي مې دې کې لوی شو. خو بیا آخره کې حالت دې ته ورسېده چې زما بچي د دین نه متنفره شوي وو، چې زه خبرېدم هغې دهریان شوي وو، الله هم نه منو. وی پیسه خو مې وګټله خو ایمان مې وبېله، د بچو ایمان مې لاړه. د بچو تربیت کوئ، لاس پې کېږدئ. د دې ژوند اصل مقصد چې کوم دی هغه د رب رضا ده. ګورئ په دنیا کې به څومره زندگی تیره کړي انسان، دا دې څوک نه وایي چې یاره بس زه خو په دې دنیا کې پاتې کېږم بس زه به ټول عمر په دې دنیا کې ماله به مرګ نه راځي، دا دې څوک نه وایي، بلکل دې نه وایي. او نه دې دا وایي چې یاره دا مشر دی به اول وفات کېږي، نه دې دا وایي دا کشر دی به اول وفات کېږي. هېڅ پته نه لګي، پته نشته کله په موږ باندې سترګې پټېږي. دا څوک دی پته نه لګي چې کله به الله تعالی د موږ نه هغه روح اخلي. نو الله تعالی دا زندگی چې ورکړې ده د زندګۍ مقصد ډېر عجیبه دی چې رب سره دوستي وکړې، تعلق وساتئ، دنیام کوه، دنیام ګټه، د دنیا منه نه ده، حلال رزق وګټه، دا هم عبادت دی. نو الله تعالی چې دا زندگی ورکړې د دویم مقصد دا دی. د دې نه پسته ثم یمیتکم، رب وایي اول اسم نه وی بیا مې دنیا ته راولېږلې، پیدایش مې درکو، د دې نه پس ته پتا یو مرحله را روانه ده، هغې نه پس به د نه روح وکاږم. چې روح د نه کله ووتو نو بیا چې کم اعمال د څومره دی وجود کې ځان سره یوړه بس د دې اعمال حساب به کېږي، نور بیا نشته. بیا که چېرته نیک کار ریاست کې جاریه دې داسې شروع کړي نو هغې اعمال به در پسې روانې خو نور نه راځي. او بیا دا ځای چې کم دی چې کله دلته انسان یوازې شي، دا په سختو ځایونو کې په هر یو مرحله کې ټولو کې سخت دا ځای دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک دوه لوریانې پې واده دي، ډېر زیات سخي صحابي و، داسې سخي صحابي چې د هغه د سخاوت مثالونه بیانېږي. صحابه ته تپوس کوي، ورته وایي یاره وی د جنت ذکر چې کېږي ستا کیفیت خراب نه، د جهنم کېږي ستا خراب نه، خو چې کله په قبرستان تیریږي یا د قبر تذکیره وشي نو ته دومره جاړې، الان کې دومره به یې وجړل، روایت کې راځي وی چې ګیره مبارکه به یې د ټوله د اوښکو نه ډکه شوه، دومره زیات به یې وجړل. نو ورته وایي پیغمبر فرمایي القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. وی دا قبر چې دی دا د اولنې مرحله دا یو ده، یا د جنت د باغچونه ښکلې باغچه ده، یا د جهنم د کندو نه ټولو کې خطرناکه کنده دا یو ده. کله چې بد سړی وفات شي، بد سړی بعضې داسې اعمال دي چې د هغې دپاره حضور پاک سزا په دنیا کې بیان کړې ده چې د قبر کې به هغې ته څه سزا میلاویږي. په هغې کې یو کس هغه دی چې کم سړی د اودسماتي نه ځان نه ساتي، لکه ساس کې پې راځي، دا هم د قبر د عذاب یو سبب دی. روایت کې راځي حضور پاک چې کله معراج په شپه باندې بره لاړو نو اول مې وکته وایي یو غټ کاڼی به راتلو، یو کس ولاړو او د هغه د سر له به راغو، سر به یې ټوټې وټې پرېوته. وی چې کله به کاڼی ته لاړو د سر به روغ رمټ شو، بیا به سلامت شو، بیا به بل کاڼی راغو په دې سر به یې راپرېوته. نو ما جبرائیل امین نه تپوس وکړه چې دا څوک دی؟ وی راته وایي دا ستا د امت هغه یو بنده دی چې کم سړی قرآن یاد کړو هېرې کو. دا وی د ده د قبر عذاب دی، که په دې باندې خلاص شو صحیح ده، او که خلاص پې نه شو بس بیا وروستو بیا د عذاب دی جهنم. بیا وایي یو سمندر شانتې مې وکتو،
د وینو نه ډک و. وی هغې کې یو کس لامبو والا، لامبو یې پکې والا کله به یو طرف ته لاړو کله بل طرف ته، نو یې خوله یې وازه نیولې وه، او چې یو طرف ته به لاړو نو هلته کې به یو کس ولاړ وي، هغه به کاڼې راواغېستو چې دی به یې پیوویشتو، دومره تیز به یې وویشتو چې کاڼې به یې خولې ته لاړو، نو دی به هغه سر ته بیا دې منځ ته لاړو، بیا به یې لامبو والې راتله به او وینو کې لامبل. ما دا څوک دي او دا څه کې ګیر شوی دی؟ وی دا ستا د کوم هغه سړی دی چې کوم سودخور او وی دا د قبر عذاب دی. ډېره لویه بیماري ده دا سود، او د خلکو کې ډېره زیاته عام شوې ده. یو سودخور باره کې راځي محمد اجمی د نومو. دا سودخور سړی اکثر بخیلم وي، دی چاله څه ورکوي نه، نو وی دی راتلو په سود کې چا نه اوړه راواغېسته، چا نه څه خوراک، چا نه څه، چا نه لرګي، نو چې کور ته راغی نو ښځې ته وی دا پاخه که، هغې پاخه که، نو دی کې یو ملنګ راغه، نو هغه ملنګ یې چې ورته یې راکړه ښځې وله څه ورکړو، ورته زمونږ ځان له نشته، زه وی تا له څه درکړم. نو ښځې چې کټوی نه سر اوچت کړی دی هغې کې چې څه پراتو ټول نه وینه جوړه شوې وه. ښځه ورته وی ظالمه، وی ګوره مونږ دې ځان سره هلاک کړي یو، مونږ دې غرق کړي یو، بس ته توبه وکاږه، مونږ خو په کور باندې ناست یو، سو کول هم نه شو چې څه تور وړې به ستا به مونږ ځکه زه ستا په نکاح کې ناسته یم، بس ته دا هر څه پرېږده. وی ښه پرېږدم. وی بلکل یې پرېږده. نو وی دی چې په لاره باندې راتلو نو ماشومان وی د دې محمد اجمي نه ځان ساتي، د ده سوري لاندې را نه شي، هسې نه چېرته خدای عذاب کې مبتلا نه کړي، دومره لوی سودخوره دی. وی ده چې څنګه توبه وویسته د کوره ووته، وی چې څه ورسره وه ټولې خلکو ته په سود کې واپس کول، نو الله تعالی په مخ کې یو عجیبه نورانیت کېښه. نو بیا خلکو وی د محمد اجمي د سوري لاندې شي، وی څه پته لګي د رب رحمت پې نازل شي، مونږ د ده د وجې نه الله جهنم نه وساتي. نو بیا یو عالم باره کې راتله، وی د محمد اجمي به جبه انخطه په قرات کې، نو هغه عالم د پسې مونځ ته ولاړو، سلام یې وسرخولو، ویره ده خو قرات هم صحیح نه دی. نو دا محمد اجمي سره به زه څنګه د پسې مونځ وکړم، هغه ترې نه لاړو، چې لاړو نو غرمې وخت و کیلولې کوله چې سترګې پټې شوې، نو رب ته وایي الله ته به مې په څو بخې، وی محمد اجمي پسې مونځ وکړه بخم دی. سودخور و توبه وویسته که نه، نو معلومیږي دا چې توبه وکاږي هر یو ګناه رب معاف کوي، خو چې توبه هم د زړه نه وکاږي. زمونږ خو هغه توبه وي چې یاره نه کومه، توبه مې د توبه مې د، خو سبا په اړه کې مې د هغه ګناه ګن پروت چې یاره سبا به بیا وکړم، بیا به توبه وکاږم. دا نه، انما التوبة الندامه، ستومانتیا ده په دې باندې چې خفه شم په دې باندې بیا به نه کوم. نو دا دویم کس شو، دا ډېر سخت ځای دی. ګورې دا د ده د قبر عذاب دی. دریم کس باره کې ما مخکې هم ذکر کړی چې یاره هغه داسې کږې خولې والا چړې وې، هغې ورته خولې ته اړمې کې ورا بیا کې د سټ پورې به یې وشلولو، د خولې ته به یې اړمې کې د مرۍ پورې به یې وشلو. وي دا څوک دي؟ نو جبرائیل امین ورته وي دا ستا د قوم دروغجن دی، وي ده به دروغ وي، چغلخوري به یې کوله، وي دا د قبر عذاب دی. څلورم نمبر کس هغه وی یو تنور مې وکتو، حضور پاک وی هغه تنور داسې و چې لاندې نه ډېر زیات کولو و او بره دا خوله تنګه وه، خو چې په دې باندې به کله لاندې نه لمبه راغه نو هغې کې دننه بربنډ سړي او بربنډې ښځې وې، هغه لمبې به دي بهر داسې راوویشته، واپس به ورته ورپرېوته. ما تپوس وکړو دومره سخت عذاب کې مبتلا دي، دا څوک دي؟ وی دا ستا د قوم هغه بدعمله سړي او بدعمله ښځې دي چې په دنیا کې به دي بدعملي کوله، بدکاري به یې کوله، دا هغه خلک دي. دا د دې د قبر عذاب دی چې په دې کې دي مبتلا دي.